نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د درو کسانو سره الله تعالی د قیامت پر ورځ خبرې نه کوي او دغه درو کسانو ته الله تعالی د رحمت په نظر نه ګوري او دغه درو کسانو ته الله جل جلاله ډېر سخت عذاب ورکوي او دغه درې کسان به الله جو د ګناه څخه پاکم نه کی او دغه درو کسانو څخه الله جو ډېر سخت نفرت کوي. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي په دا درو کسانو کې یو هغه کس ته چې سپین ږیری وي دی بدکاره وي، سپین ږیری وي دی زناکاره وي، دی سپین ږیری وي د شپېتو کاله وي یا د اتیا کاله وي یا د اویا کاله وي یا د 55 کاله وي، مثلا د ږیره سپینه وي د سر سپین وي بیا هم دی زنا کوي، بیا هم د بدکاری کوي، بیا هم د الکانو شو کوي. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي په ورځ د قیامت الله جل جلاله دغه سپین ږیري کس ته د رحمت په نظر نه ګوري، نه خبرې ورسره کوي، نه به د ګناه څخه پاکوي او د دپاره به ډېر سخت عذاب وي. دوم هغه کس ته چې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله جل جلاله ډېر سخت نفرت کوي او نه خبرې ورسره کوي په ورځ د قیامت، نه د رحمت په نظر ورته ګوري. دوم هغه کس ته چې هغه د یو ملک باچا وي، درواغجن وي، باچا هم وي خو بیا درواغ هم وایي. نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي له دغه باچا سره هم الله جل جلاله خبرې نه کوي، نه د رحمت په نظر ورته ګوري، نه به د ګناه څخه پاکوي. دریم هغه کس ته نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله جل جلاله ډېر سخت نفرت کوي، الله جل جلاله له ده څخه نفرت کوي او نه د ګناه څخه پاکوي. په ورځ د قیامت به د ده لپاره ډېر سخت عذاب وي. هغه دریم هغه کس ته چې دی غریب وي او دی لویي کوي، دی غریب وي دی تکبر وي، تکبري کوي، دی کبر کوي، دی غریب وي لوړو خبرې کوي. الله جل جلاله هغه څه هم نفرت کوي چې سرمایه‌دار وي، الله دته دنیا ورکړې وي او دی لویي کوي، الله له دې سم ناراضه ده. لیکن له هغه کس څخه چې غریب وي او دی لویي کوي الله جل جلاله د رحمت په نظر نه ورته ګوري، نه به د ګناه څخه پاکي او د دپاره به ډېر سخت عذاب وي. الله ډېر بد نفرت کوي چې غریب هم وي او بیا لویي هم کوي.